بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه يم ستاسو ورور او تاسو ګورئ اکټیو ټي وي. نن مې ستاسو لپاره یوه بله ډیره خوندوره معلوماتي او زبردسته ویډیو راوړې ده. په دې ویډیو کې به موږ دا خبره کوو چې آیا رمضان میاشت د قهر د غضب میاشت او کنه د برکت میاشت. موږ خو ټول عمر دا اورېدلي دي چې رمضان د برکت میاشت او داسې میاشت. هغه یو مولا وایي د رمضان د میاشتې دومره فضایل بیان کړ چې یو کس ته تاسو کو چې دا میاشت په کوم اړخ نه دا بلا راځي. وای هغه دل چې د مخامخ کندو باندې براوړي. وای هغه ته سره د ټوبګه کېناستو او یو خر روانه وای هغه ایشته. وای په سرستو بچی را روانه وای سوچ وکړو چې یاره د دې مولا ذکر نو کړي. وای هغه نو وشتو نو مولا لراغه مولا ته وای هغه رمضان چې رګول هغه بلا نه اخلاص کی او ته لا حول ولا قوت او ته ان ور سره سپلې کړي. مليان د رمضان دومره صفاتونو کې مونږ چې دا به کومه بلاوي چې را روانه ده. نو نور قیمتي او خوندوري خبره به د مفتی محمد منیر شاکر صاحب نه اورو په دې ویډیو کې. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ که خوښه مشوه شیر کړئ. راځئ چې نور خبرې د مفتی صاحب نه وورو. دوست ثواب دی اوس خلچوي یروي روزه د مغفرتونو میاشته، دا د دعاګانو، دا د برکتونو میاشته، دا د رحمتو کینا چا وی چې د رحمتونو میاشته. دا به ته د رحمتونو جوړوي، دا به ته د برکتونو جوړوي. او کته دغسې مسلمان وې لکه د دې زمانې مونږ چې زما په کور کې 4 قسمه خوراک پخیږي او ما سره خوا کې کور کې روژه ماته نشته. زه په روژه کې 2 لکه 3 لکه 4 لکه روپۍ خرچه کوم، ما سره خوا کې کور کې 200 روپۍ نشته چې وړه پې واخلي. نو دا د رحمتونو نه د لعنتونو میاشته ستا دپاره. څه شی ده؟ دا ستا دپاره د لعنتونو میاشته، دا ستا دپاره د قهرونو میاشته، دا ستا دپاره د غضبونو میاشته چې اختر ته تا خپل بچي له 2 جوړې کړي او د غریب سړي ماشوم او بچی د کوره راوتی نشي او که راوځي نو ستا بچو د نورو بچو ودرولی وي. وته چې د بوټان دی وګوره ساړه د جمیش لیدلی دي هلکه داسې وي که نه وي. موږ ځانونه لیدلی دي، موږ داسې وخت تېر کړی وی، موږ داسې وخت تېر کړی وی چې د خلکو به نوي شیانو موږ به ورته سترګې غړولې وو. که موږ ته به چا پیغور وکړو موږ به په ژړا باندې راتلو. موږ ته یاد دي چې زموږ په یو بوټ کې به 3 پیوندونه لګېدلي وو. هغه سیخ به ولا ګرم کړ، زمونږ پلار دی الله وبخي ربړ بوټ بشلېدلی و، د بل بوټ نه به یې ورته ټوکړه راواخېسته او بیا به یې چې کوم دی هغه شی ولا ګرم کړ، به یې پې تېر کړ، بره به یې هغه شی پې ولګول. د اختر په ورځ باندې یا په بله ورځ باندې به نورو هلکانو نوې جامې اغوستې وي او موږ به ولوتونه، خو چې بیا به ډېر ډاډ راکړو وبوتونو چې بار به موږ ته یو هلک ووایي چې د بوټانې وګوره نه موږ په ژړا راغلو. دا ستا دپاره د قهرونو میاشت ده. دا ته چا وي چې دا د برکتونو میاشت. که محرم کې د سړیتوب ژوند تېروې ستا دپاره محرم هم د برکتونو دی. او که په رجب او په شعبان کې د الله په قوانینو عمل کوې نو ستا دپاره رجب او شعبان هم د برکتونو میاشت. او که ذیقعده او ذوالحجه او سفر او ربیع الاول ربیع الثاني کې د الله حکمونه ادا کوې نو هغه هم ستا دپاره د برکتونو ده. او که په روژه کې ته دغسې کوې لکه د مونږ چې کوو چې زما په کور کې 100 قسمه خوراک پخیږي او د غریب په کور کې هېڅ شی نشته او مولا لګیا دی دا د برکتونو میاشته، دا د مغفرتونو کښېنه. دا چا وي چې د مغفرتونو میاشته؟ دا د حسابونو میاشته، دې کې به د یوې ذرې حساب کېږي. دا د قهر او د غضب میاشته، په تا باندې لعنت ورېږي چې ماښام ټایم ستا بچي چرګانو ته ناست دي او خوا کې یو غریب سړي کره د روژه ماتې څه شی نشته. دا خو ګوره زه کله کله دا وایم چې سوځي هغه ځای چې اور پې بلیږي. وایي څه به احساس د چا د اوښکو وکړي، څه به احساس د چا د اوښکو وکړي چې په ژوند چېرته ژړلي نه وي. ما ته داسې یاد دي زموږ مور دی الله وبخي چې هغه کله مړه شوه موږ واړه ترې پاتې زموږ یو صحن و 4 کوټې وې زما د ترونو. لکه دې جومات دې ګوټ کې زموږ کمره وه، دې ګوټ کې زما د بل تره کمره وه، دې ګوټ کې بله کمره وه، دې کې بله کمره وه. زما 3 واړه ترونه ښه آباد وو، عربو کې اوسېدل، پیسې ورسره وې. زه وړه خور مې موږ په دې یوه کوټه کې پراته وو او روژه راغله، په ما به روژه یا فرض وایه نه، خو خور مې ډېره وړه وه. موږ کره د روژه ماتي څه شی نه وو، څو ورځو نه به نه وو. او بیا یوه ورځ ما د روژه ماتي دپاره زموږ کور سره خوا کې یو
سړی دی هغه اوس مړ دی الله دې وبخي د هغه باغ و چې اوس یې په هغه ځای کې بیټک جوړ کړی د هغه باغ نه ما خوبانۍ را پټې کړې غلا مې وکړه غلا د ماښام روجماتي دپاره نه مې د خور دپاره څه و نه زما دپاره او ترونو کره مې چې کوم د چرګان پخېدل ما چې کله غلا وکړه او جام کې مې خرمانۍ واچولې نو موږ ورته ډېر خوشحال وو ما ته اوس هم یاد دي اوبو کې مې واچولې او ناست یو بانک ته انتظار کوو زما دوه ترونه راغلل وایي چې تا د خوا کې باغ نه غلا کړې ده موږ ته سړي وویل زه یې راایثار کړم دومره یې ووهلم چې څومره سړی وهلی موږ روژه ماته نه دا څوک وایي چې دا د برکتونو میاشت تا چکنۍ ډېرې خوړلي تا هندوانې ډېرې خوړلې دي ملا صاحبه تا نهرې نه دي تېرې کړي تا جړلي نه دي تا شلیدلي جامې نه دي لیدلي خو په زکاتونو په خیراتونو په صدقو لوی شوی سړی تا دا څه لیدلي څه به احساس د چا د اوښکو وکړي چې په ژوند چرته ژړل دا نن چې موږ په هر چا خوږېږو که نه دا خالص په دې وجه باندې خوږېږو چې موږ دنیا لیدلې ده موږ دنیا کې غربت لیدلی دی موږ په دنیا کې فقر لیدلی دی موږ په دنیا کې کمزوري لیدلې ده او ته چې کوم د کتاب ته ناست یې دا د برکتونو میاشت ده دا د ستا دپاره د قهر او د غضب میاشت ده چې ټولې دنیا نه ته زکاتونه او سرسایې راغونډوې او کله ورته قرآن لولې او کله ورته اواز یو شی بدل کړي او کله بل شی بدل کړي د کلي والا وغولوې سرسایې هم تاله درکړي خیراتونه هم تاله درکړي ملا صاحب قرآن ته وګوره حقایق ووایه دا میاشت به ته د رحمتونو جوړوې ځان له دا میاشت به ته ځان له د برکتونو والا جوړوي دا به ته ځان ته د مغفرتونو والا جوړوي دې کې به غریب سره امداد وکړي د خلکو چولې او د هغه د غریب بلولو خیال به وساتې د هغه د بچو د بیمارۍ خیال به وساتې نو ستا دپاره به بیا دا د مغفرت او دا د رحمت میاشت به بیا وګرځي کني دا مسلمانانو دپاره د قهر او د غضب میاشت د حساب او د کتاب میاشت ده